کې د خوځو میټنګ شوی دی او د کابل نم یو قزم مقدار راغله هلته وزیر انجوز والا نو وی موږ د مولا اسلام نه منو او د سلور غړو فقه مشران چې دا خو نارینو یعنی زنانو سه حق نه دی کړی موږ خپل ازادي غواړو الکه د خر بچو د اسلام د مولا نه کده خدای او د رسول او خیبه درته سو او انبیاء کرام زفقها سړیو انبیاء کرام سو نو دا د دین د بغاوت او د دهریت خبري نو په پاکستان کې ډېری پاټې دي چې دي دهریان خو ځان ته په خولې خو نه وایي مولا د مولا اسلام نه منو د مولا اسلام نه منو د چا اسلام به منې د ګاندي که د ستالن که د کارل مارکس یو سړی وي ډاکټران نه منم ډاکټري د ډاکټر نه چا به منې چې څوک د کوم فن زه د انجینیر د موټر جوړول نه منم نو د چا به منې مولا به راولي موټر له خو د هر فن خپل ماهران نو مولا به درته د خدای او د رسول وضاحت کوي نو چې د دین نه بغاوت کوي نو په داسې فتنو سره د مولا اسلام نه منم د مولا اسلام دا دی چې د ښځو خیال نه دی کړی هلکه اسلام کې چې د ښځو کوم قدر دی دا د جهان په مذهب کې نشته لار شه د انګریزانو ښځه لکه وارداره سپی چې که نه نو د ختونکو په شمېر نشته چې چا سره دا کار وکړو چې یو جینۍ د مور پلار مخکې بل سړي سره سملي او یو ځای ګډېږي داسې حالې نو پردې ځوړندې کړي نو چې ګډېږي که نه نو تقاضا یې راوچته شي نو پردې ته دننه شي تقاضا پوره کړي دغه قوم پسې دی سیکانو کې دا کار دی چې مشر رول له وادو کې نو نور وړم پې ګزاره کوي پلار او زوی په یو ښځه کې شریکي د ښځې خو مثال د غوا دی چې چوله شره کمې بورې چې خوله ښکته یا څوک ډکولی شي نو تم تقاضا پوره کړه دیم تقاضا پوره کړه دا تقاضا پوره کړي شمالي اتحاد والا پې ورشي هلکه د ایزبانو تپوسو کې د انګریزانو تپوسو کې د مسلمان ښځه خو عزتمنده ده نو دا کافران دا وای دا مردار دهریان کمیونست نو کابل کې اوس د کمیونستو غلبه ده او د انګریزانو ښځې راوباسئ بار ته نو امریکینیان ورسره تطبیق کوي او روسیان چې راغله دا چې کوم پښتانه به ورسره ملګري شو اول به یې د هغوی د کور سامان برابره ښځې به یې ترې بوتلې لوریان د ډېرو ښځو پرتوګونه یې د جزونو نه راغورځولي دي او چې ته مونږ سره ملګری نو مونږ له به خپله ښځه او لور راکړي ما خو دا نه شو ویلی او د مونږ مخکې په قرآن شریف ټوپونه ووه نو روسیانو چې څه چل کوه اوس امریکنیان کوي نو عذاب الهي پې نازل نو هغه دوه دلیله چې یو خو دی خو هغې کې